بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په تورخم کې چې کومه پیښه بیګا مخې ته راغلې، تاسو به د هغې باره کې ډېرې ویډیوګانې کتلي، خو ما ته په پرسنل کې چا میسجونه وکړه چې دا څه واقعه شوې. نو ملګرو ویلی کېږي چې د شپې 2 بجې په خیبر ایجنسۍ کې د تورخم خواته د شپې 2 بجې غر راښویدلی دی او دغلته کې د 35 نه 40 پورې غټ ګاډي چې کوم دی هغه مالبې لاندې کړي. په دغه کې ډریوران او کلنډران هم وو او دغه ویډیوګانو کې تاسو کتلی شئ چې څه ګاډي هغه وایي بلکل په مالبه کې دننه دي او څه لکه د ټیمانو اخوا دیخوا ویشتلي دي، خو ډېر زیات نقصان پکې شوی دی. د میرسکي والا وینا مطابق هغه وایي چې زمونږ په دې وخت کې دلته کې تقریبا 30 ګاډي زمونږ یعنی د ریسکیو والا موجود دي او دغسې 110 د ریسکیو چې کوم کسان دي په ډیوټۍ باندې هغه هم د عوامو څخه دي او کوشش یې دی. خو هغه وایي چې کار مونږه ټیټ کوو خو په خیال سره کوو چې باقي مخکې نور نقصان ونه شي، ولې چې کومې ګټې هر څه پراته دي چې په هغې کې کوم کسان ګیر دي چې هغوی ته نقصان ونه رسي او مخکې هم د نور سلایډینګ هم خطره شته دی. خو د دغه ځای د وینا مطابق خلک وایي چې تر دې دمه پورې 15 کسان یا 6 هغوی رایستلي دي او په دې کې چې کوم دی 1 وفات شوی او 4 هغه زخمی حالات کې راوتي دي او هغه دلته کې د لنډی کوتل ډیچکیو هسپتال ته منتقل کړي دي. خو خبره لا کنفرم نه ده. دغلته کې چې کوم موجوده خلک دي هغوی وایي چې کیدای شي په دې کې نور لسګونونه کسان دننه پراته وي په دې مالبو کې. وایي چې څه کسانو سره زموږ رابطې کېدې تازه ټایم کې، خو هغوی خبرې هم په موبایل نشوي کولی چې کم ټایم کې به موبایل اټینډ کو او د هغې نه پس د هغوی موبایل د سره میلاویږي نه. خو لنډه دا ده چې کسان موجوده شته او په لسګونونو تعداد کې. نو الله دې وکړي چې هغه کم کسان اوس په ساو دي چې هغه په روغ حالات کې میلاو شي او زر راوځي. او بل د دغه ځای خلکو د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه هم ده چې دا کار دی په دې باندې تیز وشي او دلته کې خلک راغلی ډېر زیات په انتظار باندې دی نو چې دغه کم کسانی که هغه دلته کې شهیدان شوي وي او یا زخمی حالات کې وي چې هغه زر تر زره راوځي. نو ملګرو دا د شپې 2 بجې ټایم او روجه ده. الله پاک دې دوی ته اسانه کړي. الله دې وکړي چې کوم موجوده کسانی چې هغه الله پاک روغ باسي. نو دغه معلوماتو تر دې دمه د تورخم بارډر په حوالې سره چې کومو کسانو غوښتنه کړې وه هغوی ته جواب هم میلاو شو. باقي چې څومره هم نوي ملګري برای مهرباني چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم فالو کړئ د داسې نورو معلوماتو لپاره. نو تاسو کولی شئ چې ویډیو هم مخکې شیر کړئ او بله ویډیو کې به میلاویږو. والسلام.